اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین. الله تعالی قرآن پاک کې فرمایي چې تاسو مونځ وکړئ او زکات ورکړئ او رکوع کوونکو خلکو سره رکوع وکړئ. نو مقصد یې دا دی چې په جمع سره مونځ وکړئ. جمع سره په جامع مسجد کې یو په 500 وایي. نو ټولو مسلمانانو وروڼو ته اپیل کړم چې په جامع مسجد کې یو په 500 مونځ دی چې 15 واړه منځونه په جمع باندې وکړه. دا مونځ داسې یو عمل دی چې دا د معراج په شپه باندې الله تعالی نبی علیه السلام له تحفه کې ورکړی دی او الله دا وعده کړی چې کوم مسلمان په اهتمام سره 15 وخته جمع مونځ کوي نو الله تعالی یې چې په ذمہوارۍ باندې به جنت ته داخله او ما چې کوم مسلمان په پابندۍ سره مونځ نه کوي نو الله اجماع باندې هیڅ ذمہواري نشته چې زه جنت ته لګم او که زه سزا ولا ورکوم. بیا په مانځه کې دا نبی علیه السلام د سترګو یخوالی دی، شیطان مخ توري او مونځ چې کوم دی د اسلام ستن ده او چې چا چې دین قایم کړ هغه چا چې مونځ قایم کړ هغه دین قایم کړ، چې چا مونځ پرېښود هغه دین ونړاوه. نو دا مونځ یو ښه عمل دی. زه خو لکه هره ورځ یو ویډیو کړم. دا مونځ داسې یو عمل دی چې څوک یې په اهتمام سره کوي نو الله تعالی بې حیا او ناروا او د ګناه کارونه منې کوي. او چې ګناه مونځ هم کوه ګناه کارونه هم کوه نو دی د پوه شي چې زما مونځ نه قبول الایمان لا ورشي پوښتنه تر وکړه چې صحیح مونځ وکړه انشاءالله الرحمن چې یو ګناه کار له به هم نه ځي، نه به پردی حق خوري، نه به د ګناه کار کا، نه به بېحیایي کار کا، نه به ناروا کار کا. او مونځ باندې چې کوم دی قیامت په ورځ به الله تعالی صرف اول د مانځه پوښتنه کوي چې چا مونځ پوره راوخت نو الله تعالی به نور ټول عملونه به صحیح شي، عملنامه به په ښي لاس ورکړه، عرش د سوري لاندې به نبي علیه السلام به شفاعت وکړه او پولیسرات باندې به بجلی پړق غوندې جنت ته تیر شي. او که چا مونځ کمزوری راوخته او کم راوخت که نه نو نور عملونه به یې غلطي او بس په ګز لاس به عملنامه ورته میلاوږي. مونږ او تاسو له پکار دي چې کوم د کلي مشري، د کور مشري، د کور څومره خلک چې سبایي کې ټول خلک راکېنئ چې مانځه اهتمام وکړه، جومات نږدې نه چې په حجره کې یې وکړه په جمع، په کور کې یې وکړه چې 2 کسان چې یو ورته مخکې شي په جمع باندې مونځ وکړه. دا جمع مونځ ډېر ثواب دی. علما کرامو ته اپیل کړم چې په جوماتو کې اعلانونه وکړئ، اساتذه کرامو ته لنډي کوتل هغه ته اپیل کړم چې په اسکولو کې په اسمبلیو کې اعلان وکړئ. بیا ټولو مشرانو ته اپیل کړم، کشرانو ته اپیل کړم چې